ورونه د دوی د لاسه به موږ لوټ شټینګي دا ګیر دی صبر وکړه ولې تا سره موږ خو نه لګوو. زما نوم محمد ابرار دی، زه د چارسدي اوسېدونکی یم. زما تقریبا دا مې دویم کال دی، اپریشن مې کړی دی. کله یو ډاکټر وایي راډ لګو، د دنیا ډاکټرانو باندې وګرځم خو ټول قصابان دي. د ډاکټرانو نه ځان وساتئ، دلته راشئ او اپریشن یې ونه کوئ. ما اپریشن کړی اوس یې راته دویمه ورولې ګرځوله مې او انشاءالله دلته رالم، ډېره ګزاره مې وشوه، دردونو کې ډېره ګزاره وشوه انشاءالله، او اوس بهتر یم دا کافي دغه نه. او دلته راشئ، ما اپریشن یې وکړئ، نه ډاکټرانو ته لاړ شئ. دا ټول هسې قصابان دي، ګپ شپ ته ډاکټران. یو ډاکټر هم صحیح دغه چاله نه ورکوي، صحت کارډ یې روتي دي، په صحت کارډ هم دوکه کوي او اپریشن یې در باندې کوي. اپریشن نه ځان وساتئ، دلته راشئ انشاءالله ټیک ټاک به شي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، صدق الله العظيم. قابل صد احترام ملګرو، مخلص مسلمانانو، الله پاک مو سره زما د کامل ایمان برخه نصیب کو. الله ټولو مریضانو ته صحت کامله، شفای کامله جله نصیب وګرځوه. زمونږ دا ځای دی پېښور ضلع 410 روډ، شالم پل، MCA سکول. جمعه هفته سړي تر 1200، اتوار زنانه د سهار شپږو نه تر 1200 بجو پورې. دا پته ځان سره لږه نوټ کړئ. 410 روډ، شالم پل، پېښور ضلع 410 روډ، شالم پل سرجوخ MCA سکول پته وکړه، یا نالج سکول د روډ په غاړه باندې MCA سکول دی. جمعه هفته سړي، اتوار زنانه. رونو مریضانو ډېر کافي مریضان راځي په دغه لړ کې. دا موږ سره مخامخ د ګردو یو مریض ناست و، دله به ډایلیسس کو. دا پلار ورسره راغلی دی، نو په دغه لړ کې د ده نه تپوس کوو. دله به هم ډایلیسس هفته کې څو ځل کوو؟ 2 ځله به هم کوو. 2 ځله ډایلیسس. د ده کرټینین څونه و؟ 17 کرټینین و. اوس څونه ته راغلي دي؟ اوس 11 ته راغلي. مطمئن یې؟ بالکل. د قوم ته د ډایلیسس مریضانو ته څه پیغام ورکوي؟ څه پیغام ورکوي نو بس کم خلک ډایلیسس کوي په هفته کې بار نو هغوله پکار دي چې هغه ول د دې لرو شي که ډاکټر نه مطمئن نه وي، نو کیدای شي انشاءالله دلته به مطمئن شي. تېر اتوار نه مونږ راغلي وو او ډېر د مریض زما والده محترمه ده، ډېر کافي فرق یې دې لحاظ سره شوی دی چې بالکل یې زړه بند و د خوړلو څښلو نه. دلته نه چې تلي وو باقاعده خوراک څه ناڅه قدرې شروع شوی دی. پیغام مریضانو ته په پیغام دا ورکومه چې لومړنۍ خبره خو دا ده اهمه چې یاره جي زمونږ هر چا سره، هر ځای سره، هرې پارټۍ سره تعلق دی، خو لیکن زما مرسته او زما تایید او زه به ودرېږم د چا سره؟ د علمای حقو سره. ځکه چې دا زما علمای حق لکه دې ځای کې چې دا کوم مولانا صاحب دی، دوی ته که موږ وګورو نو په هر میدان باندې دوی زموږ په کار راځي، د دنیا او د آخرت په حواله باندې که موږ وګورو به طور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د محب باندې نه راغلي او ما خپل مریض ډېرو ګرځولو او دلته مې چې استاد له 410 روډ ته راوستی دی، د دم کو او د الله په فضل د هغې شوګر بیخي ختم شو. څومره وخت نه دا شوګر و؟ شوګر تقریبا 1200 کالو نه و. څومره و؟ 400 جی. اوس څومره دی دم سره؟ اوس 1.5 سال. ماشاءالله. خوشحاله یې؟ خوشحاله یم. سخته مریض ده او ډېرو ډاکټرانو باندې مو وګرځوله، خو څه فرق یې نه کېده. د زړه دړکن بیا هر وخت کې تېز و. مولانا صاحب له 2 ځلې دم ته راوستی و، نن مو 3 ځل ده، ډېر فرق یې شوی، زړه دړکن یې بیا نه ده تېز شوی. خو نورو خلکو ته خاص ده چې خپل مریضان دلته راولي، که دلته نه راولي بل چېرته مولانا صاحب ته د بزي دنده ورباندې کوي خامخا. اوس څومره وخت نه مسله وه؟ دا د 10 کالو نه ډېر وخت شو جي. علاجونه مو کړي وو؟ ډېر علاجونه مو کړي دي، هر څه مو کړي، ټېسټونه هر څه یې صفا دي، خو زړه دړکن به یې تېزېده، اوس شوګرین ده او ګردې کې کاڼی ده، دردونه مردونه ډېر ښه شوي دي. السلام علیکم، زما نوم هاشم دی او د مردان نه راځم. زما جوړونو مسله وه، یو پیر مې دم کړی دی او چې لاړم کور ته نو 2 ورځې بعد مې ټیسټ وکړو، نیګیټیو رالی. تکلیف به دا سټ په مې کلکه ونښتې و، لاسونه ټول وجود مې ونښته. اوس څنګه یې؟ اوس ډېره ګزاره مې شوې ده. مطمئن یې؟ او جی او ټیسټ صفا راغلی. څه پیغام ورکړي نور د جوړونو مریضانو ته؟ چې چاته هم دا تکلیف وي نو دلته مولانا صاحب له ځان راورسوي. علیکم،
څه نوم دی؟ زه حاجي دلفراز مې نام کوم ده ځای نه راځئ؟ بنو نه. څه مسله دی وه؟ ما د ګردې کې ټنین مسله وه خو هغه هېڅ الحمدلله په ځای ولاړ دی. ښه څو دمونه شوي دي؟ یو دم شوی دی دا اوس دوم شه. دویم له رالی جی. او کرټینین دې زیات و؟ څه تقریبا 25 کې و. ښه علاجونه دې کړي وو؟ علاج باندې وخته د 3 پروفیسورانو نه ګلی دې دم سره څه فرق دی محسوس کو؟ مخصوص چې دا شه چې زه وجود معلق شه لږ کې خوب باعث نه راځي موږ شه په ناستې خوب راتله او دردي ناکام شل تقریبا ډېره. ښه ماشاءالله. مطمئن یې؟ انشاءالله. زه د پاکستان یو داسې مجاهد چې ما 30 کاله ملک او قوم خدمت کړی حتی کې چې افغانستان او مکه معظمه کې ما هم جهاد کړی 1979 کې. لہذا زه د ملک او قوم په خدمت کې ما کله بېماني نه ده کړې انشاءالله د ټیک ټاک. لیکن د 2-3 کاله مخکې د کرونا بیمارۍ ونیوم او د هغې نه خدای پاک د حکم لیکن ډاکټرانو ویل چې دې ته ښه خوراک ورکړه. خوراک کولو باندې زما په دې ملا کې او د بډې سره غوښه پیدا شوه د ملا تیر کې. هغې زه ډېر زیات خراب کړم. مونځ به مې نه شو کولی په ناستې په ملاستې کورسۍ کې. لیکن 2 کاله ما علاج وکړو خو زه د باندې ټیک نه شوم. بس دا ډاکټران ما پرېښو تقریبا 1.5 کال وشو او د دم دپاره د زوی ما ته وویل چې یاره داسې یو مولانا صاحب دی الله پاک دې دې ته عمر دراز ورکړي. او زه دې ته راغلم. زه پهله ځل مخکې هفتې باندې راغلم. زما دا لاسونه نه راغونډېدی شو. ډېر زیات به خوږېده انتهایي. د خپو د لاسونه به مې درد کولو. مونځ ته به نه شم ودرېدی. انشاءالله زه فرض مونځ جمع سره به ولاړې کوم. استاد دلته کې کوم دا تقریر کوي که نه دا ډېر بهترین اور اثر اندوز دی. الله پاک دې دې کې برکت واچوي اور موږ ته دې د اورېدو توفیق اور عمل کولو توفیق راکړي. رڼو د الله دا او د رسول له حکمونو نه بغیر باقي ټول کار بکواس دی. ما دا ټوله دنیا کتلې ده. سپین، سعودي عربیا، مصر، افغانستان ډېرو علاقو کې مې جهاد کړی دی. د اسلام نه علاوه بل قانون یا بل دولتمندی بکواس دی. دا مې واورئ ګورئ. صرف اور صرف د الله پیروي کوئ او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په طریقو عمل کوئ تا به انشاءالله د کور کاروبار ډېر بهترین وي. سلام یا 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 سلام. الله 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 الله. ودرېدو توشه اخوا توشه بس ته پرې ودرېدو نو نیکه تونه خو مونږ هم نه وو هغه پکې به څوک اوري والله او دی وایي دلته کې نه اوري هغه له موږ دومره غوږونه راکړه چې هغه هلته کې MC سکول سره مو اوري دمونه هم پې ووي ودې کتل معامله اوري تاسو وګورئ څه ساعت ټوکې کوي اوس په مخ شي اوري راځه ماشاءالله سبحان الله وای ماشاءالله 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 تاسو وی چې دا دونه ځکه نه اوري چې سار دا دې ته و دې ټولو دا خو نه اوري دا دلته وایا کوم ځای دغه چې پوره چې په دې لاړو دغه مرګره چې ولار دی دا نه اورېدل. دا موږ ځان سره او زمونږ ونډې د 13 جمعه موږ نه پاتې شوی دی. جمعه ځان سره راوستل. بس الله دې ولا شفا ورکړي ان شاء الله. خوشاله شوي ښه ماشاءالله ماشاءالله. روید مې نوم دی د ورسه کې ما د ما به 321 ابله پیره چې مې ټیسټ کړو 321 بیګا مې کړی دی 221 شوګر چلیږي او ډاکټر د وی مې بنده کړی صرف بس دغه دی چې موږ دغه مې خوړه نو سو یو ځل سره ابله جمعه راغلی مو به دامت به هم دل دی دم لا نه شوی دا پیره او الله پاک شفا را کړی دا څومره وخت نه دا شوګر یاره دا خو بس زه خو دوم مخکې نوم پیو خو بس داسې یو کال نیم کېږي چې بس پیښې یم پیش ټیسټ مې چې وکړو نو شوګر مې چلی یاره ډاکټري علاج مې کړی ډېر
هغه به یې راله ګولۍ به یې راکړه هغه به مې خوړې بس ګزاره به مې هغې سره کېده نور به داسې دغه نه انشاءالله تعالی چې بلکل هغه وجوده دردونه شته یو تکلیف هم راته نشته نو بس الله دې ملا صاحب داسې کامیاب ساتي او الله دې ولا بس نور هم دغه ورکړي. زما نوم لیاقت علي خان دی او د افغان کالنۍ نه راغلی یم 340 شوګر مې او چې اوس مې چک کړی نو 130 دی بلکل ماشاءالله ټیک ټاک یم د استاد جي په خوله کې الله تعالی دونه برکت ایښی دی چې په 2000 باندې دونه فرق راغلی دی ماشاءالله ماشاءالله اوس دا درېیم ځل راغلی یم شوګر تقریبا د 4 کالونو علاجونه مې ډېر کړي دي هر قسم علاجونه مې کړي دي خو د استاد جي په خوله کې ډېر برکت دی او الله دې ورله عمر ورکړي زندګي دې ورله ورکړي الله چې زموږ د ټولو مریضو ما ته ډاکټرانو جواب راکړی چې تا په دې غټو متیازو کې رسولۍ ده او دا به 3-4 دن کې به دا پټاویږي ته د خپل مشران راوله ما خپل مشران راوستل ما هېڅ درک نه لګېدو د پیسو درک نه لګېدو وی دا په 3-4 دن د دې کې دمه ټایم نشته د مولانا صاحب سره د دې نه مخکې یو دم راغلی یم یو دم یې رامنه چولی اوس په دویمه جمعه راغلی یم دویم دم ته او د الله پاک فضل دی لاک لاک چې دا په خپلو خپو راغلی یم او مخکې چې کم د 3 کسان راوستی یم اوس یوازې راغلی یم صرف دا ورکوټ زوی را سره راغلی دی او ډاکټرانو مې روټۍ بنده کړي وه دلته اوس رالم اوس مې لوبیا مې وخوړه روټۍ مې وخوړه خټۍ نه کینسر شته نه دغه شته دا تقریبا 3-4 سال نه نه کینسر شته هېڅ هم نشته بس د الله نوم اخلی ډېر یو دم سره او دوباره مطلب دا زه به دا بیا هم راځم بیا به هم راځم ما باندې په الله په قرآن باندې پوخ یقین دی او انشاءالله ما به الله پاک د مولانا صاحب په دغه سره دم سره الله پاک کوي چې جوړ شي نو ګورې دغه له هم راځي بیانونه اورېدو انشاءالله راځم انشاءالله زما نامه اسفندیار ده او زه تاکل بالا نه راغلی یم زه زما تقریبا دا 4م ځل دی خو 3 ځلې زه راغلی یم زه ورسره شکر الحمدلله زما دا یو ګرده بیخي ختمه وه ختمه ده بلکې خو دا چې هغه کم تکلیفات راته دردونه مې وو هغه دردونه مې ډېر کم شوي دې سره اوس دا زه په 4م ځلې بیا راغلی یم دا مساله څه تقریبا د 2013 نه وه 2013 کې ما اپریشن کړی و د ګردې آینه مې کاڼي یوسې هغې نه پس بیا ایکسپایر شوه بیخي فیل شوه نو هغې سره به زما د عمله د شاته دا ټولې پوښتۍ چې کوم وو دا به ډېر سخت دردونه به یې کول نو چې دا کله نه مې دا دم شروع کړی نو دې سره زه تقریبا 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس زه بیا رالم هغې کې هېڅ دغه مسله نه وه درد مې ښه شوی و خو دا اوس بیا ورته لږ غونته کې تکلیف روچت شوی نو اوس بیا دوباره زه دم دا 4م ځل باندې رالم دم سره مې ډېر کافي فرق راغلی و نو به زه دغه پیغام ورکوم چې دا دم ډېر ښه شي او دا بعضې دایي چې دغه سره د ډاکټر په علاج سره نه کیږي هغه الله پاک په دم سره په شفا کیږي او هر سړی چې چاته څه تکلیف ورځي هغه دلته کې دم ته راشي نو انشاءالله الله به وله شفا کامله ورکوي الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما تقریبا 10 کال وشو چې کورسۍ کې وایي موس کوو او د استاد جي راغلی یم دم دپاره او تقریبا چې یو میاشت مې وشو دا مې دویم ځل دی چې اوس په ځمکه باندې موس کوم کورسۍ نه راکوز شوی یم یاره 10 کال وشو 10 کال نه بس دا بیماري ده زما دا کونډۍ مې خوږي په ملا کې مې راکړه بالکل بس تقریبا چې 20 ورځې وشولې میاشت چې کورسۍ نه راکوز شوی یم که خیر بالکل بس دا پیغام ورکوم که چاته څه مسلې د دردونو یا د ملا یا د کونډو نو چې دلته راشي نو ښه خبره ده استاد دم سره به انشاءالله چې ټیک شي